ډېر چلیږي خلک ډېر تپوس کوي ځکه مونږ نن زمونږ موضوع هم دغه ده چې آیا خلک دا خبرې کوي دا ټیک دی که غلط دي چونکې پته نه وي که نه او هر سړی بیا موږ په لاره کې ودرې مفتي صاحب ورې مسلې تپوس کوو نو مسله صحیح هم دغه پروپیګنډي کوم چې خلک کوي عبس خبرې هلکه بھائی دا کار دا بلډینګ جوړو ما او یو ډاکټر صاحب راشي نو مونږ هغه ډاکټر ته وایو چې یاره بھائی دا څنګه وکړم او د دې دا قالبونه څنګه کېدم او بھائی د دې دا بیمان څنګه ولګوم مونږ وایو بھائی دا ډاکټر کار د مرض سره دی دی به مرض تشخیص کوي چې بھائی مرض داسې د مرض دا دغه علاجونه به راته ښایي هغه د هغه کار د بلډینګ سره نه دی ها انجینیر صاحب ته څوک دا نه وایي دا کار د چا دی د انجینیر دی چې بھائی هغه دا وکړي و انجینیر صاحب ته څوک دا نه وایي چې لکه زما تبه د ټوخې دی یاره زه څه وکړم یاره بھائی زما پلانکۍ بیماري ده بیمارۍ دپاره زه څه وکړم او بھائی هلکه دنه تپوس مه کوه دا تپوس د ډاکټر نه وکړه ټیک ده دا سړی چې کوم دی نو دا په بلډینګ پوهېږي صحیح ده که نه هر سړي خپل فیلډ دی خو چې کله د دین خبره راشي جو ماشاءالله بھائی دا بیا موږ ملا ته نه پرېږدو مولي صاحب تا خواشه مفتی صاحب تا خواشه زه پوهېږم خمارې دی په هر څه پوهېږم بچ دی لګه هلکه څنګه پوهې زه په هر څه پوهېږم مړه چې زه درته ویم که نه نو ته راته څه وایې ولې تا علم کړی دی تا څه کړي دي تا مدرسه کې وخت تېر کړی قرآن دې په ترجمه سره ویلې څه چلې کړی او آیا د قرآن صرف ترجمه کول د دې لپاره کافي ده چې ته مسایل بیان کړې نه دا ځای د مفتي دی دا د عالم دی د هغه مفتي عالم چې هغه کورس کړي هغه پوهېږي په دې خبرو باندې او هر سړی راپاسي هغه وایي یاره زر د مسله بیان او بیا مې سو جنوم کوي او لیک او زمونږ داسې عجیبه خلک دي چې په فیسبوک باندې با یو سړی ماشوم وي او ماشوم ځان له ایډي جوړه کړې ده او په فیسبوک باندې ځان له خوشحالي جوړه کړې ده یو ګپ شپ ته یار څه چې دی بهرحال خپل تصویر پې ورکوي یا بل څه هغه ورکوي او زمونږ خلک د هغه نه هم تپوس کوي چې هلکه بھائی د دې مسله باره کې دا ستا څه خیال دی جو هغه پې شروع شي چې دلته پې دا خلک راغونډ شي چې څوک یو رایه ورکوي څوک هلکه د الله بنده د دین مسلې دي دا څه ګپ نه دی دا څه مذاق نه دی د علماو ته پرېږده مفتیانو ته پرېږده هغه به حل کوي یو میسج چلیږي هغه میسج دا دی یو سړي خوب لیدلی دی او نبی علیه الصلاة والسلام یې په خوب کې لیدلی نبی علیه الصلاة والسلام زیارت ورته شوی او نبی علیه الصلاة والسلام دغه سړي ته ویلي دي چې ته دې خلکو ته ووایه چې کرونا وایرس راغلی دی کرونا وایرس راغلی دی او د دې وایرس علاج دا دی کېدای شي تاسو ټول ته وپتې د دې میسج وایرس راغلی دی او د دې علاج دا دی چې ستاسو په قرآنونو کې صفحې ورته یادې کړي دي یا سپارې ورته یادې کړي دي ابروز ماته یو ماشوم وی چې 2223 سپاره یاده کړي او څوک پکې ډېرې نه یادوي 15 سپارې یادوي چې یاره په دې کې یادې کړي په دې سپارو کې یخته دی پکې یخته دغه یخته که تاسو راواخلئ او دا یخته په اوبو کې واچوئ او بیا دغه اوبه څه وکوس کړي نو دته به کرونا وایرس نه لګي که مریض وي نو هغه ته به شفا میلاو شي دا میسج تاسو اورېدلی دا ډېر زیات چلیږي هر سړی بس هلکه بھائی قرآنونه ګوره بھائی کې سپارې ما ته ووایي چې بھائی واقعي 2223 سپاره ما کولاو کړه په هغې کې باقاعده یخته موږ راواخېسته او اوبو کې مو واچوله ومسګله ما زنده باد سم کار دی کړی کله چې موږ واړو تقریبا موږ په شپږم اووم کې چې نو په هغه وخت کې هم یو افوا داسې ګډه شوې وه پته نه چې چا میسج مشهور کړی و چې جی په دې قرآن مجید کې د نبي علیه الصلاة والسلام یخته دي او په هر قرآن کې دي یاره یو خو د عقل نه هم لږ کار اخلی د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک یخته اوس دومره نه و چې په غونډو دنیا کې خواره شوي د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک دومره یخته نه و چې په غونډه دنیا کې څونه قرآن و بھائی یو مکتبه ته راواله یو مکتبه بھائی کې څونه قرآنونه یو کپنۍ والا څونه قرآنونه ایجاد کړي زه به مسجد نبوي کې مونږ قرآنونه یې راله کول هلته عمرې له څوک لاړ شي بیا له قرآن نه ورکوي دومره قرآنونه ماشاءالله پراته وو زه حیران شوم هلکه ما څومره ده به دي او ما ته ماشاءالله دا وایي نن ډک دی ماښام د اوبه کیسم نه دا غونډ خالي بیا دا خلک یې وړي نو اوس د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک یخته د قرآنونو ته څنګه راله ولې دا څه بلوټوث سیسټم دی چې د هغه کې نه بټن سړی وهي او یخته دلته رارسي یاره لږ د عقل نه کار اخلی
یو خبره یاد لرئ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د یو انسان د دروغجن کېدو دپاره دا خبره کافي ده چې هغه څه واوري مخکې خوری هلکه تحقیق وکړه د خبرې چې دا خبره داسې ده که نه ده اوس دا خوب چا لیدلی دی هغه سړی مخې ته نه راځي پکار ده دا خو سوشل میډیا دور دی د نیټ دور دی یوټیوب دور دی ګوګل دور دی پکار دی چې هغه سړی په پرنټ باندې راشي بھائی دا خوب ما لیدلی دی پکار ده که نه هغه سړی مخې له راشي بھائی دا خوب ما لیدلی دی او داسې مې کړی نو سړی ځان نه ښیي ولې هېڅ چل دی په دا نبي علیه الصلاۃ والسلام زیارت دې کړی دی یو ته خو بختور سړی پکار دی چې ته ځان وښې چې یاره بھائی ما کړی نو ځان نه ښیي ها د ځان نه به نو دا خبره بالکل منګړت ته د ځان نه جوړه شوې خبره ده په دې باندې چې ته عمل ونه کوې ګورې او به قرآن تلاوت کېږي ظاهري خبره ده بهې کې به د انسان وجود نه یخته غورځېږي په ګیره کې یختې غورځېږي او نن سبا خو هر سړی چې کوم دی د سحر او د جادو په لپیټ کې دی نو د جادو د سحر یو علامت دا هم دی چې انسان یخته چې کوم دی دا بخیږي نو ظاهري خبره ده یخته خو به غورځېږي د وجود نه او چې په انسان په وجود دی یخته جو خامخا به غورځېږي نو قرآن ته راغله په قرآن باندې وغورځېده دا خو دغه خبره نه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام خو د دې خبرو نه دومره مناعت فرمایلی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو ذهنونه دې شیزونه اړولي دي په عربو کې دا یو دستور و عربو کې دا یو دستور یو عقیده جوړه شوې وه د خلکو عقیده دا وه چې عربو به وی کله یو غټه واقع وشي څه اهم واقع وشي یا د یو غټ سړي د لوی عهدې والا سړي مرتبې والا سړي د هغه مرګ وشي نو دا سورج ګرهن کېږي سورج ګرهن پېژنئ او مخکې ورځو کې میسج خور شوی و که نه بیا شوي وه په کراچۍ کې لیدل شوي وه او زموږ په دې علاقو باندې بیا ډېر نه ولیدل شي دا نور چې هغه تندر ونیسي هغې ته سورج ګرهن وایي کله چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام زوی حضرت ابراهیم وفات شو نو په دغه ورځ باندې هم سورج ګرهن و نور تندر نیولی نو اوس د نبي علیه الصلاۃ والسلام دپاره بهترینه موقع وه چې دا یې په خپل ځان نه اړولی وي چې بهی ګوره زه دونه لوی سړی یم د نبوت دا واقعي چې لوی سړی نبي علیه الصلاۃ والسلام نه په کائنات کې لوی څوک نشته د الله نه بعد بل مقام دا د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم دی نو پکار دا و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلی وي چې دا زما دا زوی وفات شوی دی د دې وجې نه د انور تندر نیولی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې امت ذهنونه صفا کړه چې داسې زونه څه تعلق نه لري د دې سره د چا د مرګ سره د چا ژوند سره نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل دا علامات دي د الله تعالی نښې دي کله الله رب العزت وغواړي نو د خپل مخلوق پیرول غواړي نو بعض اوقات داسې وشي ساینس تحقیق وکړو ساینس وی چې باید دا داسې وشي چې دا سپوږمۍ د نور او د ځمکې په منځ کې راشي نو د دې وجې نه د نور رڼا ختمه شي به هر حال ټیک د ساینس خپل تحقیق دی هر څه چې دی لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام دا سیز دې طرف ته نه دی دا کړی چې خلکو ذهنونه پرې خراب شي ها ځینې خلک وایي لکه بھائی یاره مفتي صاحب زمونږ چرګي بانګ ویلی دی زمونږ چرګي بانګ ویلی دی نو اوس به څه کېږي اوس به یې څوم نه کېږي چرګي بانګ ویلی دی الله رب العزت قدرت دی چې الله رب العزت وغواړي نو د بانګي د خولې نه اذان پورته کړي الله رب العزت وغواړي چې د چرګي د خولې نه هم پورته کړو نس چلو شو پراټه پخېږي په کور کې او په پراټه باندې لکه د الله نوم راغلی او فیسبوک لی ورکړه شابه تصویران ته وباسه څه چل دی لکه او بھائی د الله نوم پرې راغلی نو که راغی نو څه چلو شو دا خو څه دا انګریزان نه دي دا زموږ پسې مذاق کوي خندا راپسې کوي دا تصویر ایډیټینګ چې کوي تصویر چې ایډیټ کېږي که نه په دې کې سړی تبدیلي راویستی شي چې یاره د یو طرف نه بل طرف ته کړي مثلا ته داسې ولاړې په دې پوز باندې دا مخ دې دې طرف ته دی او هغه تصویر کې یو بټن ده چې هغه ووینو ته به د هغه طرف ښکارې صحیح ده څلور کسان ولاړ دي ته به کې دې سر ته ولاړې نو داسې کولی شي چې دا تصویر الټه کې دې سر ته به ته ښکارې او داسې هم کولی شي چې په یو چیلې ګډه باندې یا په یو هندوانه باندې یا په یو ټماټر باندې یا په بل څیز باندې تصویر جوړ کړي یا پې لیکل وکړي نو په هغې باندې چې وګوره د الله نوم دی راشه په ټماټر باندې راغلی نو څه چلو شو لکه الله زما په ډه کې اوسېږي ما ته د دې خبرو ضرورت نشته چې ما له به څوک تصویران رالیږي او سکرین شاټ یې به رالیږي نه زما رب دی زما الله دی کاډو په یو سیز کې هم نه وي زما په ډه کې نوم دی زما رب دی ما ته لوی کلام رالیږلی او دلته به زموږ مسلمانانو ماشاءالله سبحان الله د الله قدرت وګورئ او به څه کوي
الله قدرتونه نور لګ دي دا لازمه کې اسمان ته وګوره دا غټ قدرت نه دی ته د خپل وجود ته وګوره یار سره وجود جوړ کړي څوک دې جوړ کې کنه دا الله غټ قدرت دی کنه ته خپل سترګې ته وګوره دا سترګې غټ قدرت دی کنه ته په شزونو کې لټه او بیا به هغه خان دی او هغه به زمونږ اسی ایډیټینګ کړو خاندان در پسې کوله زموږ مسلمانان نه پوي الګا بھائی زمونږه بانګي هغه چې ولیدا جو بانګي هغه واچ ولسل شو مفتی صاحب خلک وایي چې بانګي هغه واچ نو بیا به سره ډیر مالداريږي زمونږه بانګي مګای چې ولي واسه پورې کوزه مالدار نشو منه پیسې رااله دا هغه څه زونه دي چې مخ خپل جوړ کړی دي وس چارته وي او دا بډایګانی ماشاءالله دي ته بدیناسي الګ بس د ځان نه خبره مشهور کی داسې بکی وس یو نوې میسج شروع شوی دی د پخوانه دی بهر ال زما مخې ته نوې راغله خلک میسجونه کوي د رمضان المبارک خوشخبری چې چا واوروله نو هغه ته بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت پاغه باندې واجب شو نبی علیه السلام به شفاعت جو خلکو د یو کال مخکې میسج لګلی د یو کال مخکې میسج په پلان کې تاریخ باندې بسې روزه به نو بای دا کلندر والا لیونی دی یار دا ټول جنتیان دی بیا اچھا چې کلندر جوړی کړی دی کنه دا خو د پوره ژوندۍ جوړی کړی او بای کلندر یادو ما یو سړي چې کلندر جوړ کړی دا انفارمیشن دی کنه مخکې خور کړی نه دی خلکو ته پته لګی چې راګه بده تاریخ بدای بده تاریخ بدای نو داسې قسم حدیث نشتا دا ځان نه جوړ کړی دی او دا خلک بلیګي ورو دغه فیسبوک ته بناسي او دا سيزونه به شیر کوي چې لکه چا مخکې د رمضان مبارک خوشخبری واوروله هغه باندې جنت واجب دی دا که به خوشخبریانو کې دی جو بس بیا به دقیق تکینو خوشخبری لکه پلان کې زوی دي شی مبارک شو جنت براته ملاويږي لکه پلان کې مبارک شي اختر دی ورو ته به جنت ملاويږي دې معنی جنت نه ملاويږي جنت په عمل ملاويږي ته عمل وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال طرف ته خلکو ذهن بوتلې دي تاسو عمل وکای الله طرف ته متوجه شئ دې خبرو طرف ته نه ها یو بل میسج دی د دې خبرو وضاحت ځکه کومه چې ماشاءالله زمونږ دا ینګ کل خاص طور پر ټول لا فیسبوک استعمالای نو دا خبرې مخې ته راځي او په دې ساده موبایلو کې راځي پلانکی سړی په خوب لیدلې دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی دي چې دا خلکو ته وایا چې دونه ویری د آیات کریمه وای دونه ویری د آیات کریمه وای نو حالات بخښي او دا به وشي دا به وشي دا به وشي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وس ندی فرمایلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نن سوال لسنیم سو کاله مخکې فرمایلی ها کمی ونه کو کدی ونه کو نو ستا په کور کې بغم راځي یا خدای پاک وس دا په کومه رانجه دی واړه ولما او هغه سړی وای چې راک کدام میسج ونه لګم نو اکثر په کې ماته مرولېږي چې ماته مرولېږي نو زه وارم زو خاندم دې یریدلې دی وسی دا میسج ماته ذکر لګل او الدا پلان کې زنانه دا هغه خوب لیدلې دي چې دا سیس کوم دی دا دونه کسانو ته شیر کوي او زموږ د به حقوق خلک د ځکه شیر کوي لګي هغه صرف خپل هغه ایڈورټایزمنت کوي خپل چینل پروموټ کوي او زموږ خلک لګي او دا بلېږي او لګي کسان پورا کوم ولې یاره دونه کسان او بھائی مونږ یو میشن شروع کړی دی سم میشن شروع کړی دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې 2 کروڑ ځله مونږ درود شریف لګو او ته څنګه سره پدې کې شریک شه او ته دا میسج مخ کې ولګا او بھائی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف میسج لګلو څه ضرورت دی یار دا لو سپیکر ما خو کو وسم نشتی او زه بالکل بغوټ کې کېناستم او ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف وې اللهم صل علی محمد النبی الامي نو آیا دا درود شریف نبی علیہ السلام ته نه رسېستا په میسج کې رسي او زمون خلک لګي بس هغه قشې شروع کړي الګا کافر ماته چیلنج را کړی دی کافر ماته چیلنج را کړی دی د څه خبرې چیلنج را کړی دی چې د الله دا نوم دا مسلمانان ډیر شیر کوي کوم به بګوان ډیر شیر کو بګوان پیژنې د هندوان د خپل لغه بوت چې کمی هغه ته بګوان وای بوت ته چې کوم سجده کوي ته بګوان وای چې ماته کافر هندو چیلنج را کړی دی نو زمو خلک وای چیلنجونه ته تیار نهستی نور د عمل نه دی لیکن چیلنج ته تیار نهستی اما داستو ویلو کنه مسجد تو بنائی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے پر من اپنا پرانا پاپیتا برسوں میں نمازی بن نہ سکے واقعی مې ورته ویلي وکه نه تاسو ته به یاد دی علامه اقبال بیا راغی هغه شعر ووی نو مسجد وی خالی دی او په شپې شپې کې مسجد جوړ کو د مندر په مقابله کې ځکه چې هندو خو د مسلمان د وخت نه دشمن نه روان زمونږ د مسلمانان نه دي ماشاءالله او دا جذبه هم د پکار ده چې د کافر خلاف داسې یو جذبه ځکه چې زمونږ مسلمان ته ووی که نه وی بای وی د اسرائیلو سره جنگ دی دونه پروا نه الکه بای د امریکې والا سره جنگ دی دونه پروا نه الکه بای د پلانکی ملک سره پروا نه خو کدا دی وته وي چې بای د انډیا سره جنگ دی نو ماشاءالله بس بیا ټول تیار دي پته نه لګي مې فلمونه ګوري
ټول فلمونه ګوري د انډیا او بیا چې دلته او جنکه ماغه د انډیا خوښ دي هیروګانې ماغه د انډیا خوښ دي لکه به څوک هغه ز پلان کې هیرو یم دغه سټایل یې کړی او فلمونه هم دغه ګوري دا موبایل نه ټولو ګوره په ټولو کې دغه شودونه پراته دي ګانې